السلام علیکم یاران دوستانو، سال ښه یاستئ، جوړ یاستئ، تکړه یاستئ، برابر یاستئ، خوشحاله یاستئ. زه مستر خان او د ما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج دنیا کې سیر. امید لرم تاسو به ټول جوړ او روغ یاستئ، خوشحاله یاستئ. دعا درته کومه چې هر ځای اوسئ، خوشحاله اوسئ، کامیابه اوسئ او سلامته اوسئ. نن ماشاءالله راغلی یم خپلې مځکې ته غنم اوبه کومه. دا د غنم اووم وار ده چې اوبه کوم یې او ماشاءالله اوومه روزه ده. نن ګرمي هم ډېره ده او روزه هم دې سخته ده. برحال الله یې توفیق بیا راکړي چې نن روزه بخیر تېره شي. نو ماشاءالله د مغفرت میاشت ده او د رحمت میاشت ده. الله هم دې ګناه معاف کړي، الله دې موږ تراویح روزې قبولې منظورې کړي. نو نن راغلی یم یارانو دوستانو غنم اوبه کوو. ملک راس هم روزې دي، د ما هم روزه ده، کومک به سره ورکړو انشاءالله. کار به مو وکړو، روزه هم خیر تېره شي. نو دا پرې لګیا یم، دا بیالې جوړم، دا اخور تړم، بیا چې دا وتړم اوبه به دور ځي دغه سیټ ته ځي. نو دغه د اخور لګیا یم. دا د سږي بیالې چې دي، سږي بیالې به همیشه به تر اوبو مخکې به تو بیالې جوړوي، ولې دا سږه دورې او دورې سره ولاړه شي، بیا اوبه مثال دورې متیږي، بیا غنم سم نه اوبه کېږي، بیاله کې اوبه هم سمې نه ځي. نو دا اوس څوکه دا خاور بیالو هم پاکوو، دا لمی خاور به دلته دغ سیټ ته اچوو او لمی خاور به دغ سیټ ته اچوو چې بیالو خوا پاکه شي او اوبه هم دورې نه متیږي او دورې هم نه متیږي او اوبه سمې کې روانې غنم زر اوبه شي. دا پرې لګیا یم، اوس دا اخور جوړوم یارانو دوستانو. هسې ما له کنکلی بلوک هم جوړ کړم، دغه کار به هم کېږي، دا څوکه دا بلوک هم جوړوم. نو ټول یاران دوستانو چې درخواست مو ده او اپیل مو ده چې د ما چینل هم سره سبسکرایب کړئ یاران دوستانو او فیسبوک پیج دنیا کې سیر ټول ملګري سره فالو کړي. د ټولو ملګرو چې د سپورټ اپیل درته کوو چې پلیز سپورټ راکړي. نو دا تاسو ته زه درخواست کوم. دا بیا لګیا یم، دا ذکي بھائی دا نن اوومه روزه ده، اوومه وار به کوئ. بل اخري وار چې ده انشاءالله هغه به په 15مه روزه لا په 19مه روزه به دا غنم وکړو، بیا به انشاءالله کمپلیټ شي. اتې بیا عید بعد انشاءالله عید 15مه شو، لا په 14مه شو، لا په 10مه شو، اتې به غنم انشاءالله شکوو. نو ماشاءالله غنمو ډېر ښه ولاړ دي. داسې غنمو وګورئ ډېر ښه وږی یې کړې ده او ډېر صاف ولاړ دي ماشاءالله، د یو لیول ولاړ دي. دا ونې مې ولګول، دا شرۍ د شریو سیزن وویه مخته ویلو که تاسې ما لیدلی یې ډېرو یارانو به لیدلی ما مخته ویلو جوړ کړی وویه. ما زه به انشاءالله ونې لګوم. دغه د ونو سیزن ده، ونې مو کېښولې شرۍ، یو خو ځکه ښه پې ښکارېږي، الې دغ سیټ هم کېښولې او دغ سیټ هم کېښولې، دورې هم تر سره پورې هم کېښولې او دورې به تر روډه پورې کېښولې. نو ماشاءالله دغه کار هم وکړو، ونې مې کېښولې، غنم هم اوبه شي او دا شرۍ به هم اوبه شي چې ونې شنې شي ماشاءالله، سوری به مې او د مال د خوراک به هم شي او د کور بوټی به هم شي. دا لګیا یم په دغه ځکه باندې دا بیالو جوړوم. شاته کلاس کې دي رضا ده او ارمان علي د هغه اوبه لګوي، زه دغه کومک ورکوم، دا بیالو هم پاکوم ورته، دا خورون هم ته جوړوم. زما کوم چې کیمرامین ده فیصل ده، یو کیمرا راته نیولې ده، هسې معلومات راته کلی شارټ کټ ویلوګ جوړ کړو، بیا به هغه بعد انشاءالله کوم کار کې او زه به انشاءالله دا خپل کار وکړم سره. نو دا یاران دوستانو نن ولا ګرم ده، روزه هم ده، دا تقریبا تر 5:30 بجې بیا اوبه کړو، تر 5:30 بجې هلې خو روزه متیږي، 6 بجې 20 لیټره متیږي، 5:30 بجې به دا ټول بند کړو، سره اوبه شي هغه به اوبه کړو، نور به انشاءالله بیا سبا وکړو. نو دا د پرې لګیا یم یارانو دوستانو ماشاءالله چې دغه خورونه هم تړو او دا بیالې هم سیټونو سره پاکوو. دا سږي بیالې دي وروره، دا به همیشه ته پاکوي هم او همیشه به دغه تا پریشانه کوي. نو دا د پرې لګیا یم، دا سیډو دا کومه چې دا مسکې خاوره پرته ده، دا دې سیډو ته اچوم، لمی به دې ورته واچوم او لمی به دغه سیټ ته واچوم، هسې بیا انشاءالله اوبه سمې ته روانې دي. یارانو دوستانو دغه د کار به لګیا یم، هسې ما لکه خیر اظنو د کلاس ورزش کومک وکړو، د کلاس هم روزې دي او ماشاءالله د موږ هم روزې دي. الله دې موږ دا روزې تراویح عبادتونه قبول کړي ټولو مسلمانانو او الله مو دې ګناه معاف کړي. ډېره د رحمت میاشت ده، د برکت میاشت ده او د مغفرت میاشت ده.
نو دغه د کار هم لګیا ده نن ولا ګرمي ډېره ده دا د مثال د خولې ښکارېږي به خولې وسمه تر اوسه لس نیم بجې دي نو بیا به ګرد ورځ اوبه لګوو دا ماشاءالله غنم وبسي او دا شارې به وبسي شش کاله نازکه مو واخیستې وه ماله کمزوري به چې خو هغه الحمدلله بالکل په یو لیول ولاړ دي پنځه وارې به کھاد ورکویه او دغه د غنمو اووم وار اوبه دي یو وار به انشاءالله شپږویشتمه روژه باندې بیا به تېش کوو انشاءالله نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ یاران دوستانو تو بوټ ته به راکړي اجازت خدای په امان